العالمین چې کوم یو پیغمبر لګلې دی او یو ټول انبیاء کرامو ډیوټي چې کوم الله رب العالمین قرآن شریف کې ذکر کړی دی او یو ټول اولنې ډیوټي چې کوم دی انبیاء کرامو دا چې کوم دی خلیفہ وي یو ټول اول پیغمبر حضرت آدم علیه السلام چې کله الله په دوولو نو فرشتو ته ویل چې کوم دی یو خلیفہ پس مکه کې پیدا و د آدم علیه السلام نامه یو نفستا صرف انسان یو ویل او خلیفہ یو ویل نو مفسرین چې کوم دی د آیات په تشریح کې چې کوم دی دا خبره ذکر کړي چې پیغمبر اولنی ډیپټي و چې کوم دی دا وی چې دا خلیفہ وي دی الله رب العالمین نائب وي پس مکه باندې دی الله رب العالمین چې کوم احکامات دي دا په دنیا کې چې کوم دی نافذ کړي خلکو پر او دنیوي ګټي ذریعہ هم ګرځيږي او اخروی ګټي ذریعہ هم ګرځيږي نو یو ټول اولنې ډیوټي پیغمبر چې کوم دی دا چې دا خلیفہ وي او دویم چې کوم دی د پیغمبر ډیوټي دا چې کوم دی خلکو ته حکمت خي ان هغه خبرې چې الله رب العالمین انبیاء کرام له ورکړي دي کای دنیا دی حکمت سره چې کوم دی موافق دي اچ کوم دی بدن دی امراض سره چې کوم دی تعلق لري او کنا هغه داسې حکمت خبري وي چې نبوت دی مسایل سره تعلق ساتي دوی ډیپټي پیغمبر چې کوم دی دا هر یو پیغمبر چې دا چې کوم دی خلکو ته حکمت خي او اسره دریم نمبر ډیپټي چې کوم دی دا ويزكيهم خلق تزكيه نفسه کوي یعنی خلق چې کوم دی الله رب العالمین انسان په نامه کمزوري پیدا کړی دی خلق الانسان ضعیفا الله کمزوري پیدا کړی دی لیکن د کمزورتي پر چې کوم دی الله رب العالمین انبیاء کرام لګل چې خلقو تزکیه نفس کوي خلقو زړه چې کوم دی صفا کوي کوم ګناهونه دي کیږي د ایغو ګناهونو دفاع چې کوم دی د انبیاء کرام کوي د انبیاء کرامو ډیپټیو امدا شانتي مفسرینو چې کوم دی د غیوت په تشریح کې به ذکر کوي چې د درې وړه ډیپټي چې کله سره یوزوي کې ان پیغمبر خلافت او اسره چې کوم دی حکمت دی پیغمبر او خلقو ته تزکیه نفس کوي خلقو زړه صفا کوي د درې وړه ډیپټي چې کله سره ملو کې نو دغه چې کوم دی پیغمبر حکومت چې کوم دی اغا ته معلومیږي یعنی هر یو پیغمبر چې الله لګلې دا چې کوم دی وخت بہت شو هم وو پڅنه څمکه باندې چې کوم دی د حکومت کولو ایمو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لسکو له حکومت چې کوم دی په مدینه کې کړی دی بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله وفات شو نو خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د چې کوم دی حکومت کړی دی بیا وکوله حکومت یې کړی دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه پس حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لسکوله حکومت چې کوم دی کړی دی او بیا نه پس حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دول لسکوله حکومت کړی دی بیا علی رضی الله تعالی عنہ څلور کوله حکومت کړی دی بیا حسن رضی الله تعالی عنہ چې کوم شپږ میاشتې حکومت کړی دی بیا حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ سلویخ کوله حکومت کړی دی نیمه عزتمندو کم یو پیغمبرو چې الله لګلو د آدم علیه السلام نه ونسا ایمونږ د پیغمبره پوری د ټول انبیاء کرام د نبوت سره سره چې کوم دی دوه سنه څه خپل ازمکه باندې چې کوم دی الله حکومت هم دغه لور کړو د سره چې کوم دی د حکومت الله دغه لور کولو ځکه چې دوه ملک چې کوم معیشت دی د ملک چې کوم امن دی په دا باندې انبیاء کرام ډیر خپل انبیاء کرام ول الله رب العالمین ډیر پوهه ور کړی و ځکه چې دا قاعده چې ټولو انسانو کې چې کوم دي ټول نه پوي خلک انبیاء کرام دي نو د حکومت الله ذکر ور کولو او حکومت دعوت ذکر ور کولو
چې دو چې کوم دی د ملک او د ځمکې په نظام باندې او په خلافت باندې لکه څنګه الله فرمایي آدم علیه السلام ته چې ته خلیفه یې په دا او سره چې کوم دی ځمکې سره کوم دی امن تعلق دی په دا باندې انبیا کرام ډېر خپل دغه وجنه شاه عبدالعزیز رحمه الله چې کوم دی کتاب کې ذکر کوي چې چیرته ته حکومت او مشري او داسې سړي لویر کې چا چې کوم دی ناپوهه وي چې کوم دی دین نه خبره وي نو اسراوي چې دا خبره لازم نو چې اته دغه ځمکې او د حکومت کې امن نه وي د شاه عبدالعزیز رحم الله د تبع تبینو په زمانه کې تیر شوی ډېر مخکې تیر شوی دی نو دا خبره ذکر کوي چې چیرته داسې سړي له مشري ورکی حکومت ورکی چا چې کوم دی جاهل وي پوه نه وي نه په حکمت وي وسره نه چې کوم دی نبوت علم وي وسره نه خلقو تزکیه نفس کوي نو بیا چې کوم دی په داسمکه کې چې کوم دی امن بالکل نه وي دا شاه عبدالعزیز رحم الله لیکي